الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد والفجر وليال عشر وقال تعالى في مقام آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف صلى على محمد وعلى صليت على ډیر زیات معزز و محترم و مسلمانانو حاضرین و اوریدونکو د الله تعالی لوی فضل دی په موږ او تاسو باندې چې موږ سره د ډېرې کمزورتیا چې الله تعالی موږ کمزوري پیدا کړي وو موږ د الله تعالی د بندګۍ صحیح حق نشو ادا کولی او زموږ او ستاسو هغه عملونه داسې نه دي چې په هغې باندې موږ او تاسو لوی لوی درجات په جنت کې حاصل کړي د دغې وجې نه الله تعالی په موږ او تاسو باندې لوی فضل او کرم کړی دی چې په دې کال کې داسې څه مختلف اوقات مختلف ورځې شپې دا الله تعالی زموږ او ستاسو لپاره مقرر کړي دي چې په هغې کې د عام عبادات او دا ټول عبادتونه د عام ورځو نه د دې ثواب زیات میلاویږي انسان نو چې په دغه لږو ورځو کې سړی په صحیح طریقه باندې یو لږ ډېر عبادت وکړي نو دا به د انسان د نجات لپاره او په تله د میزان کې چې دی نو د خپل اعمال د زیاتولو لپاره به سبب وګرځي لکه څنګه چې رمضان المبارک الله تعالی را لېږلی دی په هغې کې د دې اعمالو اجر چې دی نو دا د عامو ورځو په نسبت انسان ته زیات میلاوي داسې یوم عاشورا ده د هغې روژه نیول ځان له فضیلت لري دغه رنګ په دغه خاص او فضیلت والا ورځو کې هغه ورځې د
ذل حجې دا کم اولنۍ لس ورځې چې دي دا هم په هغه ورځو کې شامل دي چې په دې کې الله تعالی د عام ورځو په نسبت باندې د عباداتو اجر چې دی نو دا زیات ورکوي. نو موږ تاسو له د الله تعالی په دې مهربانۍ باندې شکر پکار دی او موږ تاسو له دا پکار دي چې موږ تاسو د دې ورځو او د دې شپو پوره خیال وساتو او داسې عملونه وکړو چې الله تعالی زموږ تاسو له په دې لسو ورځو کې چې دی نو راضي شي. د دې ورځو د فضیلت الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي والفجر وليال عشر. د دې الفجر نه مراد الله تعالی چې په کوم سيزونو باندې قسمونه خوري نو دا واقع چې دا سيزونه چې کوم سيز باندې الله قسم اخري نو هغه فضیلت ولري. خو د دې مطلب دا نه چې الله تعالی د مخلوق په نوم قسم خوړلې ده نو تاسو هم د مخلوق په نوم باندې قسم وکړئ. مسله د قسم داسې ده چې الله تعالی ذات حدود وی دی هغه چې په چا باندې قسم خوري او په څه شي باندې قسم خوري نو هغه مختار کل هغه ته اختیار حاصل دی. خو د بندګانو لپاره دا ضروری ده چې دوی به د الله تعالی په ذات یا په صفات باندې چې دنه قسم وکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنه په دواړو باندې احادیثو کې نبی علیہ السلام چې څومره قسمونه خوړل دي هغه کې د الله تعالی ذات هم شامل دی او د الله تعالی صفات هم شامل دي. لکه والله بالله تعالی عربی کې چې د قسم د الله تعالی په نوم باندې خوړل او دا چې نبی علیہ السلام عام عادت دا چې د الله تعالی په صفات باندې قسم خوړو. تاسو چې احادیثو ذخیره ولې نو هغه کې تاسو ته دا رنګ قسمونه چې دنه په نظر راځي چې والذي نفس محمد بيده چې پاغه ذات مې قسم دی چې د محمد دا ساده چا په لاس کې دا د الله تعالی صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکه دا چې اکثر به د الله تعالی په صفت باندې قسم کوي. نو د مخلوق لپاره دا اجازه نشته چې د الله تعالی د ذات نه په غیر باندې قسم وخوري او چې چا داسې چل وکړو نو د انسان دا د شرک قسم دی او انسان په دې سره مشرک کیږي. لکه عام طور باندې زموږ تاسو سره داسې یو ډېر وخت پورې د بني صغیر ته چې د اسلام راغلی دی نو تقریبا 12-1300 سال یا د چې کله د محمد ابن قاسم د وخت نه بعد حساب کړي نو بیا 1300-1400 سال تقریبا راځي. خو موږ سره د هندوانو ډېر وي دغه 1400-1500 سال د مسلمانانو او هندوان په خپل منځ کې اوسېدلي او د هغې نه څه داسې روایات او د هغو څه داسې طریقې چې دي نو هغه زموږ استاسو په دین کې او زموږ استاسو په عام ورځو کې چې دی نو هغې دخول کړی دی. هغې کې یو د قسم مسله وکړه. هندوان چې دي نو دا د انسان په سر باندې قسم خوري ستا په سر قسم او ستا د مور په سر قسم او زما په سر قسم او زما د مور په سر قسم او هغې کې بیا د هغو عقیده دا چې دا قسم پوره نه کړی شو نو چې دا کم چا په سر باندې قسم خوړلی شوی دا انسان به مري. نو هغه طریقه چې د زموږ په مسلمانانو کې هم رایج شوي ده نو دا غلطې طریقې دي د الله تعالی د ذات نه علاوه په بل چا باندې قسم خوړل چې دي نو دا ټیک نه دي. خو دا دومره ده چې الله تعالی په مخلوقاتو باندې قسم خوري خو چې په کوم څیز باندې قسم وخوري نو هغه واقع د فضیلت لري. لکه دلته کې الفجر والفجر په دې باندې الله تعالی په سبا باندې قسم خوړلی دی. نو د مفسرینو یو رایه په دې کې دا هم ده چې دې کې د ذل حجې دا کم سحرونه چې دي نو دا د اولنۍ لس ورځو کې چې دا کم سبا راځي نو دقت مراد دی. او لیال عشر په دې باندې لسو شپو باندې الله تعالی قسم خوړلی دی. دې کې هم د بعضو علما کرامو رایه دا شته چې د دې نه مراد هم د ذل حجې دا ورځ. او بیا په سورة البروج کې هم الله تعالی څه قسمونه خوړلي دي په خاص ورځو باندې. په هغې کې والیوم الموعود د دې یوم موعود نه مراد بیا مفسرین فرمایي چې د قیامت ورځ ده. وشاهدین نه مراد چې دی نو هغه د جمعې ورځ ده. ومشهود نه مراد چې دی نو بیا دا خاص د عرفې ورځ ده چې کوم د ذوالحجې ده نهمه ورځ چې ده نو دغې باندې بیا الله تعالی قسم خوړلی دی. نو چې په کوم څیزونو باندې الله تعالی قسم وخوري نو هغه واقع د فضیلت والا څیزونه دي هغه ډېر لوی څیزونه دي. او بیا د حضرت موسی علیه السلام هغه الله تعالی ورته اول ویلي
چې دا کوهي تور ته لاړ شه 10 ورځې چې دی نو ته به عبادت وکړې چې کله حضرت موسی علیه السلام 10 ورځې عبادت وکړو نو بیا ورته الله تعالی وفرمایل چې نه اوس ته 10 ورځې نور هم عبادت وکړه واتممناها بعشر په قرآن کې راغلي دي چې بیا موسی علیه السلام ورسره 10 ورځې نور یې پوره کړې په د هغې باره کې هم د مفسرینو بعضو رایه دا ده چې دغه 10 ورځې هم چې دی نو دا د ذوالحجې دا 10 ورځې وې چې په دې کې حضرت موسی علیه السلام ته د اضافي عبادت چې دی نو دا حکم شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې ما من ایام العمل الصالح احب الى الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام العشر چې نبی علیه السلام فرمایي چې د لسو ورځو کې نه علاوه الله تعالی دا نیک اعمال چې دي دا ډېر زیات خوښ دي د باقي ورځو په نسبت باندې په دې ورځو کې الله تعالی ته عمل صالح چې دی نو دا ډېر زیات محبوب دی دا ډېر زیات خوښ دی او د دې عمل صالح نه مراد هر نیکي کېدی شي که هغه صدقه ده نفل دي فرض منځونه دي یا داسې نور عبادات بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي خو د دې ورځو نه مراد چې دې ورځو کې کم نیک اعمال وشي نو د عام ورځو په نسبت باندې هغه الله تعالی ته ډېر محبوب دي ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې صحابو کې تپوس وکړو یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله د الله رسول د عام ورځو جهاد فی سبیل الله نه د دې ورځو د عام عملونه چې دي دا مفضل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې قال ولا الجهاد فی سبیل الله د عام ورځو چې کوم جهاد فی سبیل الله دی باقي نه د دې ورځو نور اعمال چې دي د الله تعالی ته ډېر زیات خو یو کس چې دی نو هغه مستثنا کو چې الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه هغه یو سړي جهاد چې د دې ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې شوی هغه الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی چې هغه په خپل مال او جان سره جهاد وکړي او لاړ شي جهاد لا او نه د شهید شي په هغې کې او د مال کې صحیح څه واپس شي او نه دی واپس شي نو دغه یو سړی چې دی نو دا فضیلت والا دی نور عام جهاد چې کله انسان پکې وشي او غازي شي پکې د هغې نه د دې ورځو نور عبادتونه چې دي نو دا ډېر زیات افضل دي نو نبي علیه الصلوۃ والسلام د دې ورځو د عبادت ډېر زیات فضیلت بیان کړی دی او بیا یې څه عملونه موږ تاسو ته ښودلي دي چې هغه موږ تاسو وکړو د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه الايام العشر الله تعالی ته دی ورځو کې چې دا کم عام عمل چې دا انسان کوي دا ډېر زیات خوښ دی د نورو ورځو په نسبت باندې فاکثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد تاسو په دې ورځو کې ذکر شته نو دا ډېر زیات وکړئ تاسو الله اکبر ډېر زیات وایي په دې ورځو کې په دې کې چې نو الحمدلله ډېر زیات وایي او په دې کې سبحان الله چې نو دا ذکرونه چې نو دا ډېر زیات وکړئ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارکي دا راغلي دي چې هغه به چې کله دا 10 ورځې د ذوالحجې به شروع شوي نو هغه به بازار ته وتو او په تیزه باندې به چې دی نو تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به ویل چې د خلکو ته دا پته ولګي چې په دې ورځو کې ذکر چې دی نو دا ډېر زیات اهم او ډېر زیات افضل دی د دې ذوالحجې په اعمالو کې نور عملونه هم شته دی هغه کې یو عمل دا دی چې کم خلک په دې اختر کې د قربانۍ اراده لري نو هغه له پکار دي چې خپل جسم نه نوکان او ویښته وغیره چې دي نو دا واخلي او چې کله د قرباني وکړي نو بیا ویښته او نوکان وغیره دا اخیستلی شي او یو عمل په دې کې بل د احادیثو نه ثابت دی هغه دا دی چې د دې ورځو کې روژه ونیولی شي نبی علیه الصلوۃ والسلام دا هغې نه دا احادیثو نه صحیح احادیثو نه چې دی نو دا خبره ثابت ده خو که چېرته یو سړی د دې عام ورځو روژې ونه نیولی شي نو بیا پکار دی چې د نهمې ذوالحجې د یوم عرفې روژه خو چې ټول چې دی نو مسلمانان دا ونیسي دې کې زموږ او ستاسو په دې ملک یو مسله بله ده چې دا یوم عرفه چې دی نو دا به کله
آیا دا به موږ سعودي عرب سره مناوو که نه دا به موږ د خپل حساب سره مناوو نو په دې کې دا یو خبره زده کوي چې یوم عرفه چې ده نو دا نهم د ذوالحجې ته ویل کېږي او چې کوم نهمه ذوالحجه په کوم ملک کې په کوم تاریخ باندې راغله نو هغه چې دی نو د هغې ورځې روژه به نیوللی کېږي نو دلته کې به په نهمه ذوالحجه باندې چې دی نو موږ او تاسو به د دې ورځو هغه روژه نیسو د دې سره سره نور عبادات حج دغه صدقات وغیره داسې صله رحمي علما کرامو د دې ورځو په عباداتو کې یو عمل دا لیکلی دی چې په دې ورځو کې صله رحمي پکار ده چې د چا سره ورانی یا یې ورسره نه لګي نو پکار ده چې هغه په دې ورځو کې خامخا د هغه خپل ورور سره خپل مسلمان ورور سره چې دی نو روغه وکړي او دا حدیث کې راځي چې کله الله تعالی د مخلوقات پیدا کړي نو دا صله رحمي راله الله تعالی ته عرض وکړ چې الله څوک زما خیال ساتي نو هغه ته ځان سره یو ځای کوي څوک ما یو ځای کوي ته هغه د ځان سره یو ځای کوي خپل د رحمت سره یو ځای کوي او څوک چې ما جدا کوي نو ته د ځان نه جدا کوي نو په دې ورځو په اعمالو کې چې دی نو یو صله رحمي علما کرامو دا لیکلي ده چې دا ډېره زیاته پکار ده چې انسان په دې کې وکړي او یو بل عمل په دې ورځو کې کېږي چې هغې ته تکبیرات تشریق ویل کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د نهمې ذوالحجې د سحر لمونځ نه شروع کېږي او تر د دیارلسمې ذوالحجې د اختر څلورمې ورځ د مازدیګر لمونځ پورې چې دی نو دا ویلی کېږي نو دا هم بیا پکار دي چې موږ او تاسو د دې بیا پوره اهتمام وکړو الله تعالی دې زموږ او ستاسو لپاره دا لس ورځې د نیک عمل ذریعه وګرځي الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې کې ډېر اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي الله تعالی زموږ او ستاسو په دې ورځو کې چې موږ کوم عملونه کوو هغه قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين